جمعه مونږ واقعا بیان کړی و د حضرت عبدالمطلب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو چې هغه بزمزم کوې دوباره کول او کړو تفصیلا واقعا ویلې وه. یو بله واقعه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت و پیدایش نه تقریبا 45 ورځې مخکې یو واقعه چې هغې ته اصحاب الفیل ویلی کېږي، یعنې د هتیانو والا لخکر یا د هتیانو والا لشکر وغیره، و د دې هم خاص نسبت حضرت عبدالمطلب سره دی. هغه داسې و چې یمن بادشاه حبشي هغه د خپل علاقې گورنر ابرهه جوړ کو، دا عیسائی و نصرانی چې دی کله جوړ کو نو دو کتل چې د حج پر ورځو کې د یمن نه خلک را روان دي، ډېر زیات خلک د حج دپاره مکې ته راځي، بیت الله شریف له راځي. نو ګوره تاسو سوچو کې دا کم خلکو ته چې سیاسي اقتدار میلو شي، د یو علاقې مشري میلو شي، نو هغه د مذهبي اقتدار حاصلولو دپاره هم کوشش کوي. مثال یو علاقه کې ایم پی ای مینه یا د علاقې صدر وي، بار علاقه کې خو صدر وي خو هغه د علاقې مسجد یا داسې جنازه یا داسې بل یو مشري زیوی مذهب سره چې تعلق ساتي، په هغې کې هم د خپله مشري غواړي چې د خلکو ته پته ولګي چې دا مشر دی د علاقې، خپل ځان مخکې کوي. نو دې خلک د ابرهه چې وکته چې یاره داسې چل دی، دته خو ګورنري میلو شوه، نو دی وایي چې یاره ما ته په دې کې مشري میلو شي، یعنې د دې مذهب او د دې دین په لحاظ سره هم زه مشر شمه. نو ده داسې چل وکړو چې ده په یمن علاقه کې یو کلیسه جوړه کړه، د عیسایانو کم د عبادتګاه ځای به دا یې جوړ کړو، ښایسته ښکلې کمرې جوړه کړه د کعبة الله په شان. کعبه خو د کاڼو نه جوړه ساده لحاظ سره، هغه ډېر بهترین کاڼي پکې ولګولو، ډېر ښایسته طریقې سره، کپړې پې ډېره غلاف پې ډېر زبردست واچولو. د دې دپاره جوړه کړه چې دا کم خلک بیت الله له ځي، کعبة الله له ځي، نو دوی به دې ته راځي. خو د کعبة الله ځان له شان دی، یو بنده چې جوړه کړي یو عام کس او په غلط نیت او په غلط سوچ باندې جوړ کړي، د خپل عزت لالچ دپاره جوړه کړي، نو هغه کعبة الله سره څنګه برابرېږي. دلته دوه واقعات راځي، تاریخ روایتونو کې دوه خبرې راځي. یو دا چې د مخکې بیانونو کې مونږ څنګه ویلو چې د دې قریشو خلک د عرب به تلل، یو سفر به یمن ته کولو، بل به شام ته کولو. نو د دې قریش څه کسان یمن ته تلو چې کله هلته د ده چې دا کم کلیسه جوړه کړې ده د کعبې په شکل کې، دې سره خوا کې لږ فاصلې کې اور بل کو، ځان له سالن پخولو یا نور حاجت وغیره. چې اور بل کو نو د هغې نه څه سکروټې یا څه معمولي غوندې اور هغه د ده د کوټې ته یا د ده د کلیسې وغیره ته ولګېدو، دا ورسره ختمه شوه. خو دویم دا چې بنو کنانه دا د قریشو یو شاخ دی، قریش خو غټه قبیله و، د دې یو شاخ بنو کنانه ورته ویلی کېږي. د هغې یو نوجوان چې کله دا حالات وکته چې داسې چل دی، یاره زمونږ د رب د کوټې په مقابله باندې دی یو کوټۍ جوړه کړې ده او داسې چل دی، هلته لاړو او موقع یې ولیده، به د شپې په هغې کې دننه ډکو دسمات یې وکړو چې یاره دا تا کومه کوټه جوړه کړې ده، دا د عبادت قابله نه ده، بلکې دا به ځای د عبادت، دا د لیټرین او د ټټۍ او د باتروم په ځای دا استعمالولو قابله ده. نو چې دی کله سحر راپاڅېد او د وکته د ابرهه، نو بس ده ویل چې دوباره دا جوړول خو وروستو خبره ده، زه به داسې چل کوم چې د کمې کعبې په وجه باندې، د عظمت په وجه باندې زما دا کومه کوټه روانه شوې ده، اول به هغه روانوم، بیا به دا جوړه کړم. نو ده بس ځان سره 60,000 80,000 فوج تیار کو، او دا فوج داسې یو عجیبه انداز سره چې په دې کې هتیان و محتیان، دا عرب چې کمو قریش دا مکه کې کم خلک، دلته هتیان نو، دا هتیان په دې ځنګلو کې، دا خو تشه صحرا وه. نو چې دی دې دپاره دا تیار کړه چې دې نه به دا قریش و دا عرب چې کوم دي د دې نه به ویریږو، بس مونږ به مثال زمونږ مقابله به ونه کړي. ځان سره دا 80,000 فوج را روان کو، او ورسره 9 یا 12 14 اتیان دي، مختلف روایت دي. د یو علاقه ده د مینا او د مزدلفې ترمنځ یو علاقه د وادي محصر ورته ویلی کېږي، اوس هم شته. هغه ځای ته چې راورسېده هلته بس دی پړو واچولو کېناستل. ګوره د بادشاهانو دا یو طریقه ده چې یو ځای باندې حمله کوي نو ډایرک هلته نه ورځي، بلکې اول د هغه علاقې نه بهر
دی د هغې له دستک ورکولو دپاره او د هغې خبرولو دپاره او هغې له دمکي ورکولو دپاره بهر پړو واچي او کیني ځان هم ورته برابر کې حالات هم معلوم کې څه طریقه ده څه نه ده نو دی چې هلته کېناسته ترتیب یې جوړولو دی خپل یو کس ولېږلو چېرې تاسو لاړ شئ د مکي د کعبة الله چې کم مشر دی هغه ماله راولې دا ټوله خبره وشوې دغې وله راوستو عبدالمطلب هغه ټایم کې مشر و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه بس هغه رالو چې مخامخ شو ورته هغه خو خپل علاقې والا سره مشوره وکړه چې 15,000 فوج موږ خو مقابله نه شو کولی موږ کمزوري یو بس هغې ته ویل چې تاسو د دې ځای نه وځئ کوم د علاقې خلک وو هغې ته ویل چې تاسو وځئ دا ګیر چاپېره غرونه یې دې ته وخېجئ عبدالمطلب خپل قوم ته وویل هغې روان شو عبدالمطلب رالو د ابرهه ته ډېر ښایسته باډي الله ورکړې وه باروبه سړی و تکړه د ابرهه چې وکتو نو د ده دپاره یو خاص انتظام یې کړی یو خاص کوټۍ جوړه کړې وه یعنې نن سبا چې د وزیرانو دپاره بلډ پروف ورته وایه داسې یو د حفاظت یو خاص ځای ورله جوړ کړی به ده چې وکته چېرې دا خو ډېر لوی سړی دی خو ده دا څونه کو چې هغې ځان سره بره په دې سټیج باندې یا بره د اوچت ځای باندې ځان سره کېنولو و داسې هم نه شو برداشت کولی چې اوس زه بره ناست یم او دا لاندې دا خو ډېر باروبه سړی دی خدای به له پخپله راکوشو لاندې چې ودرېدو بس خبرې اترې کېدې نو دی ده نه تپوس کې چې ته څه له راغلی وایي زه دې له راغلی یم چې ستا د فوجیانو زما 200 خان نیولي دي کله چې دی د مکې ته رادننه کېده نو د فوجیانو د ابراهیم فوجیانو بس لاره کې به سره اتله هغه به یې قبضه کوله نو د عبدالمطلب 200 خان یې نیول وایي ماله دا راکړه ماله خپل خان راکړه هغه ابراهیم ورته وایي چېرې تعجب دی په تا باندې تا نه خو زما دا امید نه و ته خبر نه یې چې زه ستا د عرب کوټه روانوم ستا د نیکه ستا د بره ورپسې څومره ځې د ټولو عبادت به دې ته کولو ته دې نه نه خبر وایي زه خبر یم خو د دې اوښانو رب چې اندازې یم د هغې رب الله دی بل رب دی د دې حفاظت زه کومه د دې اوښانو د دې خیال زه ساتمه دا د تا نه زه غواړم د هغې حفاظت بل رب دی هغه به یې کوي به ده د اډر وکړو چې اوښان دغه که ورکوله ده له اوښان ملو شو دی رالو عبدالمطلب رالو خلکو ته ویل چې زی بس ټول خلک وتو ځان سره یو څو مشران یې که کعبې ته لاړه دعا یې وکړه اشعار وکړې دعا وکړه ډېر بهترین انداز سره چې ای ربه مونږ ډېر کمزور ستا د کور حفاظت نشو کولی ای ربه ته د دې حفاظت وکړې او د دې ظالمانو نه د خپل کور حفاظت وکړو نور داسې اشعار وویل ډېر د عرب چې کوم دی به عام خبر په اشعارو کې کول ډېر فصیح لسان او ډېر تکړه نو دی دعا وکړه بس روان شو دی بس بره وخته غرونو ته وخت وسیل کې چې نعوذ بالله بس اوس به دغه روانېږي د فوج راله د ډېر خطرناک فوج دی بس دی کې اوس اډر کوي د ابرهه اډر کوي د اتیانو ته اتیان یې مخکې کړو نن سبا چې فوجیانو سره ټینکونه یي داسې دا بس اتیان یې مخکې کړو چې بس ځه هدي چې د کعبې ته مخامخ کوي نه ځي شمالا جنوبا مشرقا دغه کوي بس نه ځي چې مغرب طرف ته کعبه ده چې اخوا یې بوځي بس د نورو طرف ته ځي هغه طرف ته نه ځي مغرب طرف ته نو د اتیانو دپاره هغې داسې یو نیزې غوندې د اوسپنې جوړې کړې وې اتیان خو په دې چوکو باندې چېرته خوږېږي چې په چوکه کې ته وایې که زور پکې هغه داسې په اوسپنې باندې وال خو بیا هم هغه نه تله د اتیان نه تله ځکه چې الله رب العزت به د کعبې حفاظت کولو بس په دې دوران کې الله رب العزت بعض روایتو کې راځي د سمندر نه بعض راځي چې بس د اسمان د طرف نه داسې مرغیان رالی ابابیل طیرا ابابیل سورت فیل کې ذکر شوی دی چې به داسې وړې وړې مرغۍ دا رالی او بس د هر یو مرغۍ سره به درې داسې وه چې ایټم بمې وې ورسره وړې وړې ایټم بمې وې ورسره خو کار یې ډېر غټ کولو بس هغه درې وې یو به یې چونچ کې نیوله د خپله مخوږه کې یو پنجه کې یو بل پنجه کې او چې په دې به په څه باندې به راخطا که بس هغه به تا به دا نه ویل چې دا هاتي دی دا د انسان دی دا د یو کیمې ډېری دی بس قرآن تعبیر کوي که عصف مأکول یعنی دا څاروی چې دا بوس اخري او کم بوس نه زیاتی شي د خپو کې اوړي راوړي خراب شي وایي د دې مثال هغه شان دی هغه شان جوړ شوی و او د ابرهه سره څه چلو کو د ابرهه تاریخ کتابونه لیکي چې دا یې غرق تباه نه کو په دې طریقې سره چې بس بر نه پې دا کاڼې رالړه شو دا یې ختم کړه نه دې طریقې سره نه بلکې ده باندې الله رب العزت یو داسې مرض یو داسې بیماري ولګوله چې د ده دا غوښې به بس ویلې کېدې او غوښې به لرې کېدې اول به یې ګوته باندې دا مرض ولګېد او ګوتې به ترې نه کټ شوې لاس کټ شو خپې کټ شو پوزه به کټ شو داسې به دوی واپس شو څه کسان ورسره نور پاتې شو څه لږ ډېر بس ډېر چې کم هغه مړه شو دلته مردار شو
د چې اوس کله هلته ورسې بعضې روایتو کې راځي چې لاره کې مړ شو بعضې روایتو کې چې یمن ته ورسېدو کتابونه لیکي چې دنه یعنې دا چرګې چې بچی راوړي څنګه داسې وړوکی وي دنه داسې شیز جوړ شوی دی چې یمن ته تلو د الله په مقابله کې چې څوک راشي داسې حل کوي الله رب العزت د چرګې د بچي عمره دنه دغه جوړ شو بس زړه یې وچودو هلته دی مړ شو نو بهرحال دې ته ارهاسات ویل کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې کم حالات وي دا بنا په دې باندې چې دې نه وروسته یو لوی شخصیت را روان دی یو لوی عظیم انسان را روان دی نو د هغه د خلکو په زړه کې د هغه قدر اچولو دپاره داسې حالات الله رب العزت کوي بهرحال دا واقع شوه د خلکو په زړه کې د کعبې هغه تعظیم و عزت نور هم زیات شو دا یو واقع وه تېره جمعه یو واقع بیان شو یو دا وه بهرحال موږ خبره کړې وه چې حضرت عبدالمطلب د خپل زوی حضرت عبدالله نکاح امنه بنت وهب سره وکړه و بیا ورته د پلار حکم وکړو چې ته شام ته لاړ شه د کجورو تجارت دپاره دی هلته لاړو د حضرت عبدالله د رسول الله والد محترم چې واپس راتلو نو په مدینه کې خپل ماماګانو سره ایثار شو هلته بیا دی وفات شو بیا هم دلته دوه خبرې کړې وې دوه تاریخ هم بیان کړو یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مخکې دی وفات شوی دی او بل دا تاریخ چې رسول الله پیدا شوی د 2 میاشتو او مثال د والد محترم وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 یا 55 سال پهله دا واقع رااله و د اصحاب الفیل والا بیا الله رب العزت هغه روز هم راوسته چې د دنیا په تاریخ کې اسلام په تاریخ کې نه د دنیا په تاریخ کې یو عظیم الشان او شاندار او بهترینه او تاریخدان روز چې کوم وه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش والا وه هغه روز الله رب العزت راوسته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې څه داسې کیفیت چې هغه د عام انسان نه بدل وي ځکه چې عام انسان پیدایش او د عام انسان د والد محترمې چې کوم حمل لګېدلی هغې کې ډېر فرق وي امنه بنت وهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده محترمه بیان فرمایي چې کله زه په د محمد باندې حامله ومه یعنې دې زما په ګېډه باندې نو د عام خلکو د عام زنانو چې کم درد وي کم تکلیف وي کم بوج هغه په ما باندې نه و زه نه پوهېدم چې زما په ګېډه باندې یا ماشوم دی یا څه زور هېڅ تکلیف په ما باندې نه و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کرامات دا ځکه چې لوی شخصیت دی او بل دا بیان فرمایي چې کله زه په ده باندې د ده د پیدایش ټایم شو د دې نه مخکې ما خوبونه وکته خوب مې وکتو چې بس زمانه داسې یو نور راووتو بس شام طرف ته لاړو بس د هر څه ماته ښکاري د شام هغه بصره محایل وغیره دا ټول ماته ښکاري دا روښانه شو په دې سره دا خوبونه زه وینم بیا چې کله د هغې د پیدایش ټایم شو نو ده سره کم هغه زنانو سره چې بله زنانه څه وایي هغې ته دایه ورته وایي که څه هغه ورسره موجود و هغه دا وایي چې څه ټایم د دې ماشوم د پیدایش ټایم شو نو دا کم کمره کې چې مونږ دا بیخي روښانه شو نور په دې کې جوړ شو مونږ حیرانو چې دا څه حساب دی او دا څه ټایم پیدا شو پیدایش دا روایت مختلف دي بعض وایي چې 8 ربیع الاول و بعض وایي 9 و بعض 11 یادي بعض 12 یادي خو مختلف دي یو باندې ته کلک نشین خدای جره بس دا و ټول باندې روایت شته دی او د وفات چې کوم دی هغه خو معلوم دی هغه ان شاء الله رسول بیا وایو دا د پیر ورځ وه او د سحر ټایم و صبح صادق دا ټایم و نو وایي کته نو د اسمان چې وریځه پکې نه بالکل روښانه او کولو داسې مونږ ته ښکارېده چې به دا ستوري دا د په مونږ راغورځېږي دومره دا ستوري راجوښ شوي وو داسې حالاتو چې دا ستوري په مونږ باندې راغورځېږي د رسول الله پیدایش او نور د عام انسانانو نه د رسول الله پیدایش مختلف چې عام انسان پیدا شي ماشوم هغه داسې چې هغه او د هغه د والدي محترمي دا کلمه چې کمی دا نوم سره کلمه دا تړلې په دې په ذریعې سره الله رب العزت د رزق بندوبست کې د په ګېډه د زنانه په ګېډه کې دننه پیدایشي طور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوم چې کومه دا کټ شوی و اول دا کلمه چې کومه دا کټ شوی و یعنی د عام ماشومان چې پیدا شو دا کلمه کټ کې به دې له غوټه ورکي بس دا بند کې به څه وخت بعد دا بس ټیک شي دا زخم وغیره دا ختم شي بیا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا اول نه کټ شو بل چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پیدا شو په دې لاسونو باندې داسې تکیه واله وه عام ماشوم داسې نه شو کولی
په لاسونو باندې تکیه والی وه او اسمان ته داسې ګوري. په دې نه دا معلومیږي علما کرام وایي چې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول تعلق چې کوم هغه بس وحي سره او اسمان سره او الله رب العزت سره، نو بس په دې وجه باندې دوی بس اسمان ته کته، بس الله ښه پوهېږي چې مثال څه مطلب هم د دې و. دې نه علاوه د هغوی پیدایش نه وروسته څه حالات راله فارس دا د دې آتش پرستو د دې بوتان د اور عبادت کوي، د دې خلکو هلته بس یو ځای جوړ کړی او آتشکده ورته ویلی کېږي. 1000 کاله په هغې کې اور نه مړ شوی. دوی به دا سوچ و چې به دا کم اور مونږ بل کړی دا زمونږ رب دی، نو بس ته به هم راتلې بل به هم راتلو بس خشاک به وله راوړو، د اور بلېدو کم ذرایع و هغه به برابرول. 1000 کالو پورې هغه اور نه مړ شوی، بس په دې ورځ باندې هغه اور مړ شو. چې کله رسول الله پیدا شو دا اور مړ شو. د کسرا په دربار کې زلزله راله، د هغه په دربار کې دننه کتابونه لیکي چې 14 کوټې یا 14 تنې د هغه په دربار کې لګېدلې وې، په محل کې په اسملۍ کې ورته وایه د هغه چې کم ځای بادشاهانو کم لوی ځای 14 تنې رالړه شوې. دا بس دغه شو. هلته یو سمندر و همدې یمن کې، هغه د خلک به ورتلو د دې سمندر عبادت به وکړو. ګوره دا مشرکین داسې عجیبه طبیعت والی چې ګوري نه چې زه د کم شي عبادت کوم، سوچ نه کوي ورته د سمندر عبادت. او دې ورځو کې هم داسې خلک موجود دي. بله یو ویډیو ملګري ښودله په یو علاقه کې هندو مذهب خلک دو دا شیشې چې کمې لګېدلې دا نن سبا ډېرې عام دي د بجلۍ دپاره، دې ته بس کوتکي نیولې و دا ماته وي. ولې زموږ د نور چې کم رب دی هغه ته تکلیف په دې باندې رسي. دا نور زمونږ رب دی، دې ته تکلیف رسي، دې نه بس هغه د هغوی بس چې هر څه سوچ دا ماته وي. دومره سوچ نه کوي چې نور ته په دې باندې څه تکلیف رسي. دا خو الله رب العزت د انسانیت د فایدې دپاره پیدا کړی چې څومره فایده ده د نه هلي. لکه دومره جاهله خلک و دومره په جهل کې دننه شوي خلک چې دې خبره ته سوچ نه کوي. دې نه علاوه نور هم د قبرونو عبادت کوي، قبرونو ته سجدې کوي، نور دا قسم طریقې سره د شرک وغیره دا اوس هم جاری دی، شته دی، ختم نه دی. چې کله دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو دا حالات خوراله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب چې وروسته به پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات تکلیفونه رسولو. د هغه یو وینځه وه ثویبه نوم ثویبه. دا اوس نومونه په جنکو باندې خلک ږدي ثوبیه. د ثوبیه څه معنی نشته، دا اصل کې ثویبه دی، خو بس عام عرف کې چې کم الفاظ راشي به خلک ورله هغه ږدي. داسې نور هم ډېر نومونه څه معنی نه وي، اصل لفظ بیل وي بیا چې معنی ولا دا خلک بدله کړي. نو هغه راله د ابولهب ته د دې دغې وکړو ورته چې یاره ستا واره شوی دی. نو چې رور ژوندی وي او د هغه زوی شو نو بل رور پې خوشحالېږي. هلته عبدالله مړ نو ډېر زیات خوشحاله کېدو. نو به دې دغه ته وایي د ثویبې ته وایي د ده چې کومه وینځه وه داسې کوي ورته ته ازاد یې، ته ازاد یې. د ګوتې سره اشارې وکړه دې مقصد له راځم. بیا څه وخت بعد دی مړ شو. روایتو کې نورم روایت دی. یو روایت پکې دا دی چې خپل رور عباس رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله کشری تره دی هغه په خوب کې ویني چې رب در سره څه معامله وکړه. زه خو ډېر په عذاب کې یم چې کله زه مړ شوی یم، خو صرف زما دا یو ګوته چې په کم باندې ما د خپل رواره په خوشحالۍ په وجه باندې هغه وینځه پرېښې وه، ما اشاره کړې وه، نو د یو ګوتې ته بس عذاب نه میلاویږي، نو ټول جسم ته زما عذاب میلاویږي. د چا په خوشحالۍ د یو ګوتې باندې اشاره کړو د پیغمبر پاک. په بعضې روایتو کې راځي چې زما دا یو ګوته د یو ګوتې په مقدار ما ته خوراک یا ما ته اوبه وغیره میلاویږي، نور بس زه ټول په عذاب کې یم او زه په تکلیف کې یم. حضرت عبدالمطلب ته چې کله پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو، ستا نوسی پیدا شو، نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو. رالو او دای په کپړو کې تو کو دا بس بویتلو کعبې ته. د کعبې کومه دروازه ده هلته یې کېښو، رب نه دعا کوي الله د دې حفاظت وکړي. نور ډېرې زیاتې دعاګانې په اشعارو کې کړي دي. او نوم یې وله محمد کېښو. محمد په څه وجه باندې کېښو ډېر زیات روایت دې باره کې دي. بس به هر حال او بدای واپس راوسو. بیا د ده په 2 ورځ باندې عقیقه یې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او
سنت باره کې راځي ختنه چې ورته ویل کېږي درې روایت دې باره کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختنه شوی وکنه سنت شوی وکنه اندام مخصوصه چې کم کټکیږي دا شوی وکنه نو درې روایت دي یو روایت دا دی چې هغه پیدا شوی مثال سنت کړي شوی پیدا شوی ختنه شوی و چې هغه پیدا شوی دویم روایت دا دی چې هغه د خپل نیکه دا سنت د سنت کړي دي او د ول دا د ابراهيم عليه السلام د وخت نه کم سنت را روانو هغه د پوره کړي د عبد المطلب پوره کړي دي او بعض روایت کې راځي چې د کم رضاعي مور او حلیمه سعدیه هغه سره نو هغه ول سنت کړي خدای روایت له کمزور دي دا دوه چې کم دي په میس کې تطبیق کیږي تطبیق داسې برابرواله داسې چې یاره پیدا شوی سنت کړي شوی او خو سلاسه مثال داغي تکمیل یا داغي پورواله د عبد المطلب کړي دي دا روایت دي نه رسول بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعت داغي بچپن وغیرہ را روانه جو باغي باره کې خبرې کو الله رب العزت موږ تاسو له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حقیقي مینه نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین